بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول د رمضان المبارک روزه قبول کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول نه راضي شي. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی رمضان المبارک کې 12 رکعاته نفل کول. دا نفل محترمو دا ځان له شان لري. فرمایي چې د فرض منځونو نه بعد د دې منځ محترمو دا حیثیت دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک بار بار فرمایلی زما محبوبه دا 12 رکعاته پرې نه دی. فرمایي چې کوم سړی د شب قدر د شپې نه محروم شو دا سړی په گویا کې اصل کې الله پاک د ارسنه دا سړی محروم ساتي. نو کوم او تا د 12 رکعاتو نه محروم شو، موتا د قران مجید تلاوت نه محروم شو، موتا د ذکر نه محروم شو او په دغه شپه کې څوک ډرامې ګوري، څوک فلمونه ګوري، نو ډیره زیاته د خطرې خبره ده، ډیره زیاته د پریشانې خبره ده. او دا غرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په رمضان کې راچا بخنه او نشولا نو الله پاک دې را سړی هلاک کی. نو دغه حریم یو طرف ته موږ باندې دا به لګي. نو کوشش وکړو چې کم 27 وی شب ده دغه 20 شپه دا ډیره زیاته برکت والا وګرځو، ډیره زیاته بهترین وګرځو. او ناشنا خبر وکم چې الله پاک فرشتو باندې په هر کې اے فرشتو لال شي زمکه تو ګوري، زمکه کې زما بندگان سکی فرشتي را چې څوک په قیام باندې ولاړی دلته کې خلکا، څوک د قران تلاوت کې، څوک رکوع کې، څوک سجده کوي. دا فرشتي لال شي الله پاک ته پوس کوي چې خلکو سکول دیو ته چې کومه بندگی منګه کو د هغې نه سوا بندگی دغه انسانان کوي. نو بیا ته الله پاک چې ما تاسو نه ویلي تاسو چې انسان م پیدا کو، ما تاسو ته ویلو زه انسان پیدا کوم دا ډیر زیات قیمتي دی، دا زما بندگی را کول شي، تاسو یې ما پیدا کوا. یو قسم له الله پاک په منګ او تاسو باندې فخر کوي او دا غرنګ پرشتو لپاره غرور کا سر نیچا هغه سرونه محترم دهکته کړی وي. نو په دې شپه باندې الله پاک مو ته باندې فخر کوي. نو چې الله پاک پرشتي راولي کې مو ته ډرامې فلمونه ګورو، مو ته ود پراته یو سونه بده خبره ده. فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم سړی را 12 رکعاته مونږ کوي د دې انسان مه دې کې به حسن پیدا کیږي. اگر کو تکتور حبشي وي او په دې کې الله پاک حسن پیدا کوي، په دې کې الله پاک کولا پیدا کوي، په دې کې الله پاک زلا پیدا کوي، په دې مخ کې به نور محترم. او دیمه پیدا دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی را 12 رکعاته کوي د انسان بل الله پاک د چا محتاج نه، ځکه چې په دغه ټایم کې الله پاک ته انسان ولاړی نو الله پاک به د انسان محتاج نه. درېمه فائدہ دا شو چې کله یو سړی بوډا شي او د انسان د ملا د ډوک روزي او د غرنګ د خپې کار نه کوي، د دې انسان د ملا د ډوک ونه روزي، دا به تر اخره پورې تر او تازه وي، هبنیغ وي. او د غرنګ فرمایي چې کله دا سړی وفات کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي او دا 12 رکعاته موږ دې کوي، فرمایي د دوانو جهانو سردار مبارک دا سړی په ایمان سره د وفات کیږي. نو یاد ساتئ چې دغه مونږ دا ماوته وکړو. دلته کې په پرش باندې منګه د الله پاک د لاسونه اوچت کو، عرش باندې محترم د خپل دعا د الته کې به منګه مونږو دومره زبردست دعا ده، دومره زبردست موږ دی. نو دا موږ به کله کو د مونږ طریقه دار چې کله موږ د ماسوتنې مونږ کو د غرنګي تراویح کو، د هغې نه بعد د دې ټیم شروع کیږي تر د صبح صادقه پورې، تر د سار د اذان پورې. خو صحیح ټیم د دې 12 رکعاتو نفل دار چې تر پاسې پښمنی ته د هغې نیمه غنټه مخکې را پاسه دغه 12 رکعات به کوي په خشوع په حضور باندې ان شاء الله العزیز چې سم د الله پاک نه غواړو الله پاک برکه الله. نو راځي چې وظیفه طرف ته زمونږ وظیفه را چې موږ 12 رکعات وکړو، 12 رکعات نفل
خپل خبره اغلا خبره دارا چې منګه په دو رکعاتو کو دو رکعاتو کو بیا سلام وګرځو بیا دو رکعاته بیا سلام بیا دو رکعاته بیا سلام دا رنګ ټوټل شپږ سلامونه دا منګرځو نو دولس رکعات به زمونږ دا پوره شي نو چې کله ما ته نیت وتړلو نو بس نفل نیت وتړلو دو رکعات نفل موږ ادا کوم پر یا زروا پر زاره خوده ها سورہ تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر دا رنګ ثنا بوي سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پورې بیا اعوذ بالله بسم الله بیا سورۃ الفاتحه بوي بیا سورۃ الاخلاص بوي بیا رکوع کې بیا با دغه رنګ دغه نه بعد په قلار باندې سجده بو کې ورا پاس په اطمینان باندې جلسه بو کې بیا بل سجده وو کې بیا ورا پاس دویم رکعت بسم الله الرحمن الرحیم بوي بیا الحمد وی بیا دغه رنګي سورۃ وی بیا رکوع کې بیا سم الله لمن حمدا بیا یو سجده بیا جلسه بیا بل سجده بیا تحیه پوره کې او دغه رنګي اللهم صل و پوره کې اللهم ربنا نو سلام وګورځي دا ست دوه رکعات برابر شو په دې ترتیب باندې په خشوع په حضور باندې چې منګه مونږ کو ان شاء الله دغه دول سرکات محترم دا ډیره زیاته فائدہ کوي الله پاک به زموږ استادونه راضي شي او دغه شپه محترم را شب قدر وا الله پاک به منګه او تاسو ټول ته د زرو میاشتونو افضل ثواب راکړي دا پکې بهترین خبره ده نو کوشش وکړئ ویډیو را ثواب پنځ باندې شیر کړئ الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته